أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف اتم سپارہ آیات نمبر 28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ہر کله چې تاسو کوئ فاحشة څه بې حیایي وَإِذَا فَعَلُوا او هر کله چې دوی کوي فاحشة څه بې حیایي قالوا نو دوی وایي وجدنا مونږ موندلي دي علیها په دې باندې یعنې په دې بې حیایۍ باندې آباءنا زمون پلاران والله الله تعالی امرنا مونږ ته حکم کړی دی بها په دې باندې اصل کې د جاهلیت په زمانه کې به خلکو بربند توابونه کول د بیت الله شریف نه او دا به د دې وجې نه بربند کول چې یاره مونږ کومې جامې اغوستې دي نو په دې جامو کې مونږ ګناهونه کړي دي نو دا به یو ادب ګڼو چې مونږ د ګناه هغه جامې وویستلې او په پاک وجود باندې مونږ د بیت الله نه طواف نو ظالمانو دې ته سوچ نه کوو چې تاسو خو په جامه کې ګناه کړل خو په دې بدن باندې مو ګناه نه دی کړی خو چې څوک ګمراه شي د دې نه بیا الله عقل هم والي دې عقل هم بیا کار نه کوي نو دې به بربند طوافونه د دې وجې نه کول چې دې جامو کې مونږ ګناه کړی دي نو چې مونږ پاک ته دې پاک ځای نه په پاکه باندې طواف وکړو نو د دې نه چې کوم دی قریش مستثنی وو قریشو به بربند طوافونه نه کول دا ته مستثنی وو نو قریشو به خلکو له جامې راوړي ځان سره به جامې راوړي چې په دې جامه کې خو تاسو ګناه نه دی کړی خو چونکې خلک په ډېرو قریش لږ خلک وو نو ټولو ته به جامې نه پوره کېدلې نو د دې وجې نه به دوی بربند طوافونه د بیت الله نه کول او دا خبره به ورسره کوله چې په دې باندې مونږ خپل پلاران او نیکونه موندي چې هغوی به بربند طوافونه د بیت الله نه کول نو الله جل شانه د هغې ممانعت وکړو چې داسې مه کوئ بربند طوافونه د بیت الله نه مه کوئ نو فرمایي وَإِذَا فَعَلُوا هر کله چې دوی کوي فاحشة څه بې حیایي بربند طوافونه کوي قالو دوی څه وایي دلیل ورله څه ګوري قالو دوی وایي وجدنا مونږ موندلي دي علیها په دې بې حیایۍ باندې په دې بربند طوافونو باندې آباءنا زمونږ پلاران او نیکونه والله الله تعالی امرنا مونږ ته حکم کړی دی دی به وی الله مونږ ته حکم کړی دی بها په دې سره یعنې په دې بې حیایۍ سره الله مونږ ته حکم کړی چې داسې کوئ قل الله فرمایي نبی علیه السلام ته چې او فرمایه ته ای پاک حبیبه قل او فرمایا ان الله چې بېشک الله تعالی لا یأمر حکم نه کوي بالفحشاء په بې حیایۍ باندې د بې حیایۍ په کارونو باندې الله حکم نه کوي اتقولون آیا تاسو وایئ علی الله په الله تعالی باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو ته علم هم نشته دی یعنی تاسو هغه خبرې کوئ
هغه دروغ په الله تعالی چې په خپل هم پې نه پوهېږئ د دې خبرې علم در سره نشته دی تاسو ته کله الله ویلي نو دروغ په الله باندې تړئ قل وفرمایه ورته ای پاک حبیبه امره ربي امره حکم کړی دی ربي زما رب ماته بالقسط په انصاف سره الله ماته د انصاف حکم کوي او الله د بې حیا حکم نه کوي نو د قسط اصلي معنی چې کوم دا انصاف او اعتدال دی انصاف میانه روي درمیانه والی د قسط معنی څه ده درمیانه والی اعتدال او دلته کې دی هر هغه عمل مراد دی چې هغه د افراط تفریط نه خالی وي د کمی زیاتی نه خالی وي د شریعت په حدودو کې دننه وي کمواله پکې نه وي او د شریعت ته حدودو نه بهر نه وي زیاتواله پکې نه وي نو الله حکم کوي څنګه چې د الله جل شانه په ټولو احکاماتو کې حکم کوي د میانه روي د اعتدال د انصاف نو الله د بے حیا حکم خو نه دی کړی الله د انصاف حکم کړی د بے حیا حکم نه دی کړی د اعتدال د انصاف حکم الله کړی دی قل او فرمایو د ای پاک حبیبه نبی علیہ السلام د الله فرمایي چې د خلکو ته او فرمایا امر ربي چې زما رب حکم کړل ماته بالقسط فانصاف سره واقیموا او حکم کړی دی چې واقیموا تاسو سیده کړئ وجوهکم خپل مخونه عند كل مسجد په وخت هر منځ یعنی الله تخپل مخونه سیده کړئ نو اکثر مفسرینو د مسجد دلته کې معنی چې کوم دی سجده او عبادت یې اغوستی دی یعنی کله چې تاسو مونځ کوئ نو قبلې طرف ته خپل مخونه سیده کړئ قبلې طرف ته خپل مخونه سیده کړئ او یا دا معنی هم کیدلی شي چې تاسو کم نیک عمل کوئ نو خالص ته الله د پاره کوئ او په هغې کې د شریعت چې کوم دی خیال ساده شریعت موافق یې کوئ واقیموا تاسو سیده کړئ وجوهکم خپل مخونه الله طرف ته عند كل مسجد په وخت هر منځ ودعوه او تاسو دعا غواړئ د هغه نه مخلصینا چې خالص کوونکي یې له د هغه دپاره الدین د عبادت یعنی تاسو عبادت خالص ته الله دپاره کوئ خالص ته الله دپاره نو دلته کې دو څیزونه ذکر شو یو د انسانی ظاهری افعال چې کوم دي د هغې متعلق حکم ذکر شو د انسانی ظاهری اعمال چې کوم دي افعال چې کوم دي د هغې حکم ذکر شو او دویم هغه حکم ذکر شو چې د هغې تعلق د زړه سره دی لومبي هغه حکم ذکر شو چې د هغې تعلق د ظاهري افعالو سره دی د ظاهري اعضاو سره دی او دویم هغه حکم ذکر شو چې د هغې تعلق د باطني افعال اعضاو سره دی یعنې زړه سره دی لومبي تاسو خپل مخونه سیده کړئ چا طرف ته الله طرف ته او دویم تاسو خپل عمل خالص کړئ نو دواړه خبرې ضروری دي بعضې خلک وایي زما زړه صفا دی نو زړه به صفا کوي چې کوم عمل کوي هغه به خالص ته الله دپاره کوي کوم نیک عمل چې کوي اخلاص چې ورته وایي نو دا به خالص ته الله دپاره کوي د چا دپاره به عمل نه کوي په ورځ د قیامت کې به اواز کوونکي اواز وکړي چې چا د چا دپاره عمل کړی دی د هغه نه د خپله بدله واخلي نو عمل دا به خالص ته الله دپاره وي د دې وجې نه علما وایي چې په ړومبي وخت کې چې کله ته یو عمل نیک شروع کوې نو نیت وکړه چې الله خالص تا دپاره یې کوم بیا منځ ته ورسېد عمل بیا نیت زړه کې تازه کړه چې ګوره الله خالص تا دپاره یې کوم او وروسته پسې بیا استغفار ووایه چې خدای دا عمل ستا د شان مطابق نه و دغې ما نه خامخا ریاکاري راغلي وي نو الله په خپل فضل سره قبول کړي وروسته بیا په الله برید نه تاول چې الله ګورې زه د لمونځ کوم خلک چې کوم دی اوده پراته دي په الله برید نه تاو بلکې عاجزي وکړو چې الله پاک دا عمل ستا د شان مطابق نه دی په خپل فضل او کرم سره قبول او منظور وفرمایه نو وایي چې په کوم عمل پسې وروسته نیک عمل پسې استغفار وویل شي په دې د قبولیت مخر ولګي نو یو خدا چې زړه کې به اخلاص راولي اخلاص به پیدا کوي چې عمل به نیک صرف د الله دپاره او دویم مخ په الله ته کوي څه مطلب ظاهري چې کوم ظاهر دی نو دا به د شریعت مطابق جوړی باطن به د شریعت مطابق جوړی دواړه خبرې لازمي دي بعضې خلک وي مونځ نه کومه روژه نه نیسمه حج او زکات نه کوم خو مړه ویړه مې صفا دی نو دا غلطه خبره
زړه څنګه صفا شو؟ حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی ګناه وکړي په باندې تور ټاکې ولګي توبه وباسي نو روان شي، کو توبه ونه باسي بل ګناه کوي بیا په چې کوم دی تور ټاکې اخره ګړه تک تور شي. نو ظاهري به هم په شریعت چلیږي، مونځ به کوي، زکات به ورکوي، حج به کوي، نور چې کوم خلکو سره معاملات دي هغه به هم صفا ساتي. دا ټولې خبرې به د شریعت مطابق کې او زړه به هم صفا ساتي. زړه پته خلک وایي شرع ظاهر ګوري، یعنی شریعت خو ظاهر ته ګوري، د دنیوي امورو کې شریعت په ظاهر باندې فیصله کوي او باطن نه خو په زړه کې دی خو چاته پته نه لګي. یو سړی د مسلمانۍ ګواهي چې ورکوي دا خو په ظاهر باندې ورکوي که نه، د باطن د زړه نه څوک نه خبر. بس یو ملګری ما دي تا ته خو زما د نیت پته ده، ما ته پته نشته ستا د نیت، ستا زړه ما ته پته نشته، الله ته پته چې ستا زړه کې څه دي، کومه اراده ده، کوم نیت دی پکې. نو دواړه خبرې هم به ظاهر د شریعت مطابق جوړول غواړي او هم به باطن د شریعت مطابق جوړول غواړي. داسې نه چې موږ یو مونځ نه کوو او دغه رنګ یو فرض نه کوو، روژه نه نیسو، دروغ وایو، دوکه کوو، خلکو ته وایي چې زړه مو صفا دي. داسې نه، دواړه خبرې هم به زړه صفا ساتو او هم به ظاهري چې کوم افعال دي دا به د شریعت مطابق. نو واقیمو توسیده کوي وجوهکم خپل مخونه الله طرف ته عند کل کعبه طرف ته عند کل مسجد په وخت هر مونځ ودعوه او تاسو دعا غواړئ د هغه نه مخلصین له الدین چې خالص کوونکي یې له د هغه دپاره الدین د عبادت کما بدأ لکه څنګه چې تاسو کما بدأ لکه څنګه چې هغه پیدا کړی کوم تاسو کما بدأکم لکه څنګه چې تاسو په اول ځل پیدا کړی هغه یعنی الله تعودون هم دغه شان به تاسو هغه طرف ته واپس کیږئ. تعودون تاسو به واپس کیږئ مطلب دا دی چې څنګه تاسو الله جل شانه په لومبي ځل پیدا کړی نو قیامت کې دوباره پیدا کول او دوباره را ژوندې کول الله ته څه ګران نه دي. یو څیز په لومبي ځل باندې جوړول ګران دي، په دویم ځل بیا د هغې نه لږ اساني، خو الله ته لومبي او دویم ځل دواړه برابر دي. په لومبي ځل الله ته څه مشکلات نشته دي او په دویم ځل الله ته څه مشکلات نشته دي. خو دا خبره د ذهني د انساني ذهن مطابق کړې ده چې انسان یو څیز یو پیرا جوړ کړي په دویم ځل ورته اساني. نو الله وایي څنګه چې ما په لومبي ځل پیدا کړي دقسې به دوباره را ژوندي کومه او د اشاره پکې دې طرف ته ده چې هسې خو به نه را ژوندي کومه، هلته به زه تپوس کومه، جزا سزا به وي، هلته به تپوس کېږي ګناه دې ولې کړی دی، نیک عمل دې ولې نه دی کړی، فرض مونځ دې ولې قضا کړی، دا ټول تپوسونه به کېږي، د نیکو د بدو اعمالو تول به کېږي. نو چې په کوم څیز کې جزا او سزا وي نو انسان بیا د هغې یارې نه، انسان فطرت دا دی چې ده کې یره شته دی، د هغې یارې نه دی بیا عمل کوي. نو که قیامت نه وي نو د ظالمانو او کم خلک چې زورور دي دوی به دا کمزوري ټول مات کړي. خو دغه قیامت چې انسان ځان ته مخې ته کړي د ډېرو ګناهونو نه به بچ کړي. کما بدأکم لکه څنګه چې الله تاسو پیدا کړي یې په اول ځل باندې تعودون هم دغه شان به واپس کولی شئ هغه طرف ته. فریقا یوې ډلې ته هدا الله هدایت کړی دی و فریقا او دویمه ډله حق لازم شوي دي علیهم په هغوی باندې الضلالة ګمراهي. نو الله جل شانه بعضو خلکو ته هدایت کړی دی په خپل فضل کرم سره او بعضې خلک یې ګمراه کړی دی د هغوی د اعمالو د وجې نه. الله څوک هسې نه ګمراه کوي بلکې د هغه اعمال داسې وي چې هغه د ګمراهۍ وي نو الله یې بیا ګمراه کوي. او هدایت چې الله چاته کوي نو په خپل فضل او کرم او احسان سره یې کوي. نو دوه قسمه ډلې دي، بعضې خلک په صراط مستقیم باندې روان دي په نیغه لار باندې، او بعضې خلک د نیغې لارې نه اوټ شوي دي په کږه لار باندې روان دي، د ګمراهۍ په لار باندې روان دي. انهم بېشکه دوی اتخذو نیولې دي الشیاطین شیطانانو لره اولیاء دوستان. دا کم خلک چې په غلطه لار روان دي نو دوی د شیطان ملګرتیا کړل ځکه په غلطه لار باندې روان دي، شیطانان دوستان جوړ کړي دي. او الله پاک څه فرمایي شیطانان دا ستاسو ښکاره دشمن دی، دوی په دشمنۍ سره ونیسئ. شیطان دا ستاسو ښکاره دشمن دی او دی په دشمنۍ سره ونیسئ. نو دی شیطان په ځای د دشمنۍ سره دوستي جوړه کړله، د دې وجې دا خلک ګمراه شوي دي. انهم بېشکه دوی اتخذو دی نیولې دي
الشیاطین شیطانانو لرا اولیاء دوستان من دون الله سوا د الله نه ويحسبون او دوی ګمان کوي انهم مهتدون چې بشک موږ په هدایت باندې انهم چې بشک دوی مهتدون په هدایت باندې نو دی روان په غلطه لار باندې دي روان په غلطه لار باندې دي او موږ په سمه لار باندې دا خبروم لازمي ده چې یو انسان په ورځ د قیامت دا عذر نشي کوي چې الله ماته پته نشته نه پته به لګی د صحیح او د سمې لار پته به لګی چې کومه لار صحیح ده او کومه لار غلطه ده دا به نه وایي چې ماته علم نه دا عذر نه دی په قیامت کې چې ماته علم نه تعالی الله عقل درکړی پوهه درکړې وه نو تا به معلومات کړو چې کومه لار صحیح ده او کومه لار غلطه ده هلته بیا دا عذر نه چلیږي یو سړی په غلطه لار باندې روان وي او دوی کوشش نه کوي دوی په سمه لار باندې روان نو روان په غلطه لار باندې او دوی په سمه لار باندې ويحسبون دوی ګمان کوي چې انهم چې بشک دوی مهتدون هدایت مندونکي دي یا بني آدم اے اولاد د آدم علیه السلام خذوا واخلی زینتکم د خپل زینت جامې عند کل مسجد په وخت هر مونځ نو په هر وخت هر مونځ باندې عورت پټول دا خو فرض دي دومره جامه به خامخه انسان په ځان پورې دومره جامه به خامخه اغوندي چې د بیا عورت پټ شي او نور خپل ځان ښایسته کول پوره جامه اغوستل ښکلې جامه اغوستل دا بیا مستحباتو کې راځي چې ښکلې جامه وي پاکه جامه وي صفا جامه وي یا بني آدم اے اولاد د آدم علیه السلام خذو تاسو واخلی زینتکم خپل د زینت لباس عند کل مسجد په وخت هر مونځ وکلو خورئ واشربو او څښئ ولا تصرفو اسراف مه کوئ په ایام حج کې د حج چې کومې ورځې دي په دې کې به جاهلیت په زمانه کې خلکو خوراک او څښاک له به چوټي ورکړله خوراک پې نه کو څښاک پې نه کو تر دې پورې چې کوم پاکیزه څیزونه دي غوړي او پی وغیره د دې څیزونو نه پرهیز کو دا بیا بالکل نه خوړل نو الله جل شانه فرمایل چې په حج کې خو پکار دی سړی خوراک کوي ځکه حج ډېر ګران کار دی چې حج په صحیح طریقې سره ادا کړي نو دوی بالکل خوراک او څښاک له چوټي ورکړه دومره خوراک پی کوو چې صرف دوی پې ژوندي پاتې کېدی شو نو دا عمل دی د خپل ځان نه جوړ کړی او الله ورته نه وویل نو چې کوم څیز حلال دی او دې تا په ځان باندې حرام کو نو په دې سره انسان کافر کېږي حرام دی وګڼو چې دا حرام دی البته سړی نه خوري طبیعت یې نه مني جدا خبره ده هسې نه خوري جدا خبره ده خو یو څیز دی حلال قطعي طور دا حلال دی او ته وایې دا حرام دی وګڼو په دې انسان کافر کېږي نو دا څیزونه حلال څیزونه او دوی په ځان باندې بند کړي په ایام حج کې د حج په ورځو کې دا به یې نه خوړل نو الله د هغې جواب وکړو الله وفرمیل چې کلو خورئ واشربو او څښئ ولا تصرفو خو اسراف مه کوئ د حد نه زیاتې مه کوئ انه بېشکه هغه یعنی الله لا يحب المسرفین محبت نه کوي د اسراف کوونکو سره نو شومتوب به هم نه کوئ او اسراف به هم نه کوئ زموږ دین دا معتدل دی اعتدال والا دین دی دغه هر یو څیز په اعتدال باندې دی په انصاف باندې دی نو دغه به نه زیاتې کوئ انو پکې کمې کوي وَإِذَا فَعَلُوا او هر کله چې دوی به وکړل فاحشة سبحیی قالوا نو دوی به ویل وجدنا مونږ موندلی دي علیها په دې بحیی باندې آباءنا خپل نیکونه پلاران والله الله تعالی امرنا مونږ د حکم کړی دی بها په دې سره یعنی په دې بحیی سره قل او فرمایو د ای بګ حبیبا ان الله بشک الله تعالی لا یأمر حکم نکی بالفحشاء بحیی سره اتقولون آیات سوائے علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ خپله پې نه پوهیږئ چې ګډې وډې خبرې کوئ قل او فرمایو ته ای پاکه حبیبه امر ربي حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف سره واقیموا تاسو سیده کړئ وجوهکم خپل مخونه عند کل مسجد په وخت هر منځ ودعوه تاسو دعا غواړئ د هغه نه مخلصین له الدین چې خالص کوونکي یې له د هغه دپاره الدین د عبادت کما بدأکم لکه څنګه چې الله په اول ځل پیدا کړي یې تاسو تعودون هم دغه شان به تاسو دوباره واپس کولی شئ الله طرف ته فریقا یو ډله
هدا هدایت ورته کړی دی الله تعالی وفریقا او بلډلا حق لازم شوی دا علیهم په هغوی باندې الضلالة گمراهی په هغوی باندې لازم شوی انهم بشک دوی اتخذوا نیولی الشیاطین شیطانانو لرا اولیاء دوستان من دون الله سوا د الله نه ويحسبون دوی ګمان کوي چې انهم مهتدون بشک دوی په هدایت دي دوی خپل ځان په هدایت باندې غني او لارې د شیطان نیولې ده یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیه السلام خذو زینتکم تاسو واخلئ خپل د زینت جامې عند کل مسجد په وخت هر منځ وکلو او خورئ واشربوا او سکئ ولا تسرفوا اسراف مکوئ انه لا يحب المسرفین بشک هغه یعنی الله محبت نګي اسراف کوونکو سره وإذا فعلوا هرگل چې دوی وکي فاحشة سبحي قالوا ندوی وای وجدنا منګ مندلی دي علیها پدې بحیا باندې آباءنا خپل نګونه والله الله تعالی امرنا حکم کړی دی موږ د بها پدې بحیا سره قل او فرمایو ته اے پاک حبیبا ان الله بشک الله تعالی لا یامر حکم نکوي بالفحشاء بحیا سره اتقولون آیات سوای علی الله بالله باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ قل او فرمایو ته اے پاک حبیبا امر ربی حکم کړی دی زما رب بالقسط فانصاف سره تاسو کوم خبرې کوي ټولې غلط دي زما رب په انصاف سره حکم کړی دی اعتدال والا حکم کړی دی واقیموا الصلاه تاسو سیده کړئ وجوهکم خپل مخونه عند کل مسجد په وخت هر منځ ودعوه تاسو دعا غواړئ د هغه نه مخلصین له الدین چې خالص کوونکی له د هغه د پاره الدین د عبادت کما بدأکم لکه څنګه چې الله تعالی پړومبي ځل پیدا کړی وای تاسو تعودونهم دغه شان به تاسو واپس کولی شئ الله ته فریقا یوډلا هدا هدایت ورته کړی دی الله تعالی وفریقا او بلډلا حق لازم شوی د علیهم په هغوی باندې الضلالة گمراهی انهم بشک دوی اتخذوا نیولیو الشیاطین شیطانانو لرا اولیاء دوستان من دون الله سوا د الله نه ويحسبون دوی ګمان کوي انهم مهتدون چې بشک دوی هدایت مندونکي دي یعنی مونږ هدایت مندونکي یو یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیه السلام خذو زینتکم واخلئ د خپل زینت جامې عند کل مسجد په وخت هر منځ وکلوا او خورئ واشربوا واسکئ ولا تسرفوا اسراف مکوئ انه بشک هغه یعنی الله لا يحب المسرفین محبت نه کوي د اسراف کوونکو سره سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك